ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تیر شوی آیاتونو کې قسمونه د انسان بیان شو چې منافقین او مؤمنین، او د منافقینو یو علامه ذکر شو چې دا به دنیا په علوم باندې امور په دنیا باندې ډیر زیات مهارت لري او ډیر پوهه وي، او کله کله به د دنیا په امور باندې تاسو را داسې خبرې شروع کی، داسې چالاکی به شروع کی، داسې انداز او طریقې کار به اختیار کی چې تا به تعجب کی واچي، حیرت کی به دی واچي، حسرت کی به دی واچي، ته به وی چې بس دینو دی دی. او حالان کې د دقه سړی وی چې د امور په دنیا باندې مهارت لري پويږي، خود د آخرت په علوم باندې هیڅ عبور نه وي، دن آخرت نه دی غافل، مکمل بیزار، دل دا پروام نه چې آخرت را روان دی، قبر را روان دی، حشر را روان دی، حساب کتاب را روان دی، جنت او جهنم مشتا. نو داغي علم وسره نه پوهه صرف د دنیاوی. نو دغه خلق دا ناکام خلق دی، نامراد خلق دی. کامیاب خلق هغه دی چې هغه د دنیا او د آخرت په دوانو علوم باندې عبور لري، ځکه چې په دنیا کې هم ژوند تیرول غواړي او د دې ژوند تیرولو دپاره څه علوم هغه لازمي دي چې انسان هغه زده کړي چې په دې دنیا کې هم خوشحاله زندگی تیری، او هر چې اخروي ژوند دی نو په هغې ایمان او اعتقاد ساتل دا خو لازمي دی، او دا خو د مسلمان شان دی چې په خپل الله او په آخرت باندې به دې اعتقاد او ایمان او یقین دا به کلک او مصمم ساتي. نو د هغه اخروي ژوند او د هغه اخروي حیات او د هغه اخروي زندګۍ دپاره هم څه د علومو ضرورت وي چې دغه علم مسلمان زده کړي، او مسلمان لپکار دی چې په دې باندې ځان پوهېږي چې دا آخرت څه شی دی، او قبر کې عذاب څنګه وي، او حشر څنګه دی، او عذاب به څنګه وي، او حساب کتاب به څنګه کېږي، او دا ولې کېږي، دا وجه څه ده، د سبب او علت څه دی، زمونږ دا ژوند د دنیا به ولې ختمېږي، مونږ له به مرګ ولې راځي، مونږ به قبر ته ولې کوزیلی شو، زمونږ نه به دا مال او دولت او دا جاه او جلال او دا شان او شوکت او دا عزت او دا ابرو او دا عهده او دا د دنیا دا اسباب دا به ولې مونږ نه پاتې کېږي، دا به ولې مونږ پرېږدو، دا دومره مهنت او مشقت او سټرګل چې مونږ د دې مال او د دنیا دپاره کړی دی، دا به ولې مونږ پرېږدو، او مونږ به خالی لاس د قبر ته ولې ځو، مونږ به ولې د 2 ګز کفن سره به د دنیا نه ځو، دا دومره مشقت چې کړی دا ولې پاتې کېږي. نو د دې وجه او سبب معلومول لپاره مسلمان له پکار دي چې بنیادي علم د دې زده کړي چې دا ولې دي. مخکنی آیات کې د دین اسلام کې د دخول لپاره قاعده ذکر کړي. ګوره زمونږ په مسلمانانو کې یو غلط فکر دی، دا تاسو مخکې ما ذکر کړ چې مونږ صرف موز او روزه او زکات ته دین اسلام ویلې دی، او دې ته دا موز دا بس دین اسلام دی، بس په اسلام باندې روان یم، ما ته د دعوت او تبلیغ څه ضرورت دی، ما ته چې کوم دی نو د نور علومو د حصول څه ضرورت دی، ما ته څه ضرورت دی چې جهاد میدان ته لاړ شم، ما ته څه ضرورت دی چې به کوڅو کې خلکو پسې وګرځم او دین دعوت ورکړم. نو دا یو غلط فکر او غلط نظریه زموږ او ستاسو په ذهن کې ده. حالانکه دین اسلام موږ پیژندلی نه دی، دین اسلام څه شی دی او څومره وسیع معنی لري، څومره وسعت لري په خپل بدې معنا کې. نو الله رب العالمین په دې آیت کې سورۃ بقره 208 نمبر آیت کې وایي چې یا ایها الذین آمنو، اے ایمان خاوندانو، اے مومنینو، اے په ما باندې ایمان او اعتقاد لرونکو خلکو، ادخلوا داخل شي فی السلم کافه، په اسلام کې پورا داخل شي، مکمل داخل شي، نیمګړی مه داخلېږئ.
داسې نه چې موږ خو د الله لپاره په دین کې په جماعت کې لګیای او الته بل عمل د نصرانیت شروع کړی دی، نیم اعمال د یهودیت دي، نیم اعمال د نصرانیت دي، نیم اعمال د مغرب زده افراد خلکو دي، او نیم اعمال د اسلام دي. نو یعنی نیم اسلام منی، نیم یهودیت منی، نیم نصرانیت منی، نیم مغربي تهذیب منی. نو دا اسلام نه دی. الله وی پورا داخل شه، ځان پورا داخل کړي، سر دی په اسلام کې دی او خپې اسلام نه بهر دی. نو دا اسلام الله په دربار کې قابل قبول نه دی. الله تعالی دعوت درکې پورا داخل چې د سر نه والا خپو پورې مکمل خپل لا بدن، مکمل خپل لا سانچا دا دین اسلام کې ورکه او دین اسلام کې پټ شه، مکمل اسلام کې داخل شه. نو دا یو غلط فکر او غلط نظریه ده چې کم خلک دعوت او تبلیغ سلسله کوي نو هغه دغه طرف ته جهاد نه مني او جهاد طرف ته کنځلې کوي، جهاد ورته لګیای. چې کم سړی د جهاد میدان ته لاړ شي نو جهاد کې جنگيږي د دین اسلام د سربلندۍ لپاره، نو هغه دعوت او تبلیغ په سلسله پسې لګیای، دعوت تبلیغ ولا خلکو پسې لګیای چې دی اسی ځان کړي، دی عبس کار کوي لګیاري. کم سړی درس او تدریس کوي نو هغه په نورو پسې لګیاره، کم سړی امامت کوي خطابت کوي نو هغه په نورو پسې لګیاره. نو دا یو غلط فکر دی زمونږ په دې معاشره کې چې روان دی. دا تمام د دین اسلام بنیادونه دي، دا تمام د دین اسلام شاخونه دي. دعوت او تبلیغ د دین اسلام اهم شاخ دی، درس او تدریس اهم شاخ دی، جهاد فی سبیل الله اهم شاخ دی، مزد روزه زکات حج اهم اراکین اسلام دی. دا تمام کې تمام اسلام دی. او بیا د ټول نه لوی خبره چې ما او ته جمعه تراشو د الله بندگی کو، مسکو د قران تلاوت کو، او بیا د دې قران چې کوم را لګل شوی نظام او سیستم دی هغه نظام د پاره مونږ بار لاړ شو د مغربي نظام باندې ایمان او اعتقاد لرو. بیا به هر زموږ مسلمانیت ختم شي، بیا به هر اسلام خبره ختم شي، بیا چې کوم نه سیکولر او لیبرل او روشن خیال خلک سپورټ کوو، بیا داسې مشران ځان لټاکو، داسې رهبران او داسې امیدواران او داسې قائدین ځان لټاکو چې داغو د اسلام سره هیڅ تعلق او ربط نه، هغه د اسلام د سربلندۍ لپاره خبروم نه کوي، بلکې الټ هغه د اسلام خلاف سازشونه کوي. هغه ستاد قرآن او ستاد د دین اسلام بنیادونه نړولو کوشش کوي. مونږ بیا هغه کسانو سیمنډي وو، داغو د پاره ناری لګو، داغو د پاره ووټ راغونډو، داغو د پاره خپل مال او خپل جان او خپل صلاحیتونه دا خرج کول لګیایو. نو حالان کې الله وی پوره دین کې داخل شي. دا دین په جماعت کې هم دی، دا دین ستا په عدالت کې هم دی، دا دین ستا حکمران ته متوجه دی او دا ستا پولیس ته متوجه دی او دا ستا رهبر او رهنما ته متوجه دی. نو ته دین الله رب العالمین ته سجده کې په جماعت کې د دې معنا او مقصود دار دی. دا دې د پاره کې چې په دې دنیا کې دی د الله رب العالمین دین نفاذ وشي، د دین اسلام غلبه دی وي، دین اسلام دی غالب وي، د الله نظام دی وي، د قران نظام دی وي. نو دغه نظام د پاره چې کوم مشران ټاکي هغه صالح او ټاکا او دا ستاسو ذمہ داری د دین اسلام اقامت. څنګه چې دعوت تبلیغ لازمی جز دی، یو رکن دی، یو فرض دی مسلمان باندې، دغه شان اقامت دین، د دین اقامت او د دین غلبا او د دین اسلام د سربلندۍ د پاره کوشش دا ګوري یو فرضیه ده، دا فرض دی، دا غپ نه دی. موږ مسلمانان بس موږ روزه کوو او بیا دغه طرف ته زموږ اړه توجه نه. دا به تاسو باندې لازم دی، دی به تاسو ته پوښ کیږي چې زما د نظام لپاره څومره کوشش کړو تا. ګوري دا نور نظامونه د الله د نظام په مقابله کې جوړلې. نو چې یو نظام د الله مقابله کې جوړلې او تا هغه نظام سپورټ کې او بیا راشي جماعت کې الله ته مسکه، د دې مطلب دا چې سر دی په اسلام کې د خپې د اسلام نه بهر دی کنه. الله وی مکمل داخل شه، دا سر خپې دواړه راکا، نیمګړی ما داخله کا. نو هغه نظام هغه هم د قران په سانچه کې تللی، هغه مشران هغه هم د قران په سانچه کې تللی. دا بنوي چې زه خو موس کوم، زکات ورکوم، روزه ورکوم، بس دا مسلمانی ده. جماعت کې الله الله کول او قران ویل دا مسلمانی ده. دا بهر معاشره دی کې د اسلام سره کار دی. اسلام خو انفرادي وي، انسان سره تعلق لري. وي مذهب د اسلام د انسان انفرادي سیز دی، وي انسان کو انفرادي ځان سره ساتي. خبره خو معاشره کې دا مذهب کار نشته، دا غلط فکر دی. مو تعالی خلق درکې لګیا دي د ټول لول خو دا خبره کوي چې دین اسلام مذهب دی، دا خبره غلطه ده. دین اسلام مذهب نه دی، دا دین دی. دین اسلام مذهب نه دی. مذهب څه ته وایي؟ عیسایان او مذهب هغه مطلب دا چې هغه عیسایان ځان ته وایي مذهب، خپل دین ته مذهب وایي. هغه ولي وایي؟ ځکه چې هغه جمعه پورې خاصي، هغه یو څو اسکار دي، یو څو افعال دي، هغه کوي بس دغه د مذهب وایي. بهر معاشره کې د عیسایت اسکار نشته،
بهر معاشره کې چې انسان عیسائی ارس کوي با او دین اسلام مذهب نه دی، دا دین دی، دا قانون دی، دا نظام دی، دا نظام حیات دی. دا ستا معاشره ته متوجه دی، دا ستا جماعت ته متوجه دی، دا ستا خوراک سکاک ته متوجه دی، دا ستا تجارت ته هم، دا ستا سیاست ته هم، دا ستا معاشیات ته هم، دا ستا اقتصادیات ته هم شامل دی. دا خبر انسان په دې ذهن کې کینول پکار دی، په دې ځان کلیر کول پکار دی چې زما دین ماته د امتیاز اصل خودلې دی، زما دین ماته روټي خوراک سره خودلې دی، نو دا دین ماته د حکمرانی چل نه خي، دا دین ماته د نظام چلول چل نه خي. ولی به نه خي؟ نو د الله نظام کامل له پوره دی، ولی بل نظام پسې زو، ولی بل طرف ته زو چې کم خلق زی د دې معنا او مقصود دار چې دین نیم په اسلام کې او نیم بار دی. نو یا ایها الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافه، اے ایمان والو د الله په اسلام کې مکمل او پوره داخل شي، نیمګړی مداخله کوي. جماعت کې د الله بندگی، بار د شیطان بندگی، دا قابل قبول نه ده، دا ځان له دوکه ورکول دي. پوره د الله بندگی کوي، معاشره کې هم د الله بندگی، جماعت کې هم د الله بندگی، کور کې هم د الله بندگی. نو دغه د ایمان وي او دغه د مسلمان وي پوره داخلي. او ذکر ته داسې کې چې مسکه روزنی سي، قران تلاوت کې او بهر معاشره کې اسلام بزان باندې نه راولي، اسلام نفاذ بزان باندې نه کوي، د اسلام د غلې لپاره کوشش نه کوي او داغي الټ خلق سپورټ کوي، داغي الټ نظام له سپورټ ورکوي. قرآن وی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، تاسو نیم کتاب د الله منئ او نیم نه منئ. دا د دین نظام خبره خو قرآن کې چې ان اقیموا الدین، دا دین قائم کړئ. یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. اهل کتاب ته الله وی چې اهل کتابو هیڅ حیثیت تاسو نشته، هیڅ نه تاسو د الله په دربار کې تر کومه پورې قرآن تورات او انجیل تاسو غالب کړي نه. دا آیات ځان ته متوجه کوي. یا اهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، اے قرآن والو، اے مسلمانانو، هیڅ نه د الله مخیتا، هیڅ حیثیت مو نشته تر هغه وخت پورې کوم پورې قرآن مغالب نه کو، قرآنی نظام مرانه وست. د دې معنی دا شو چې ته د قرآن دا نظام دا نوخه بل نظام پس روانه. د دې مطلب دا شو چې ته د قرآن ځینې آیاتونه منې او ځینې نه منې، او دا زموږ ایمان او اعتقاد دی چې د قرآن د یو آیت نه انکار کول کفر دی، د دین اسلام نه خروج دغه انسان شي. نو یو خو انکار هغه په خله باندې خلک وایي زه نه منم، نو داسې خو ما ته ویلې نه شو. یو انکار عملی، عمل زما استاد ثابت دی چې موږ انکار کوو د فلانی آیات نه. کم عمل تکې هغه د قرآن خلاف کې، هغه د قرآن نظام خلاف کې لګای، هغه د دین اسلام خلاف کې لګای، هغه د شریعت خلاف کې لګای، د عمل دی وایي چې ته د ځینې خبرې د قرآن منې او ځینې نه منې. نو دې د عملی انکار زمونږ ټوله اکثریت معاشره په دې خبره باندې غالبه ده، په دې قبیح صفت کې چې کم نه متوسطه ده. او چې کله ورته دا خبره کې چې دین اسلام نظام حیات دی، نو مختلفی خبرې ورته وکړي چې مړه دین خو د جماعت شی دی، بهر د دین څه کار دی، بهر وایي د دین د سیاست سره څه کار دی، د مولا د سیاست سره څه کار دی. نو دا هغه سوچ دی، فکر دی چې مغربي تهذیب خلکو زموږ ساو ذهن ته اچولی. دا قرآن دی، په دې قرآن باندې نبی اسلام دا نظام راوستو، نبی اسلام سیاست کړو، دا حکمران شي، صحابه هم کړو، صحابه هم حکمرانان شي، خلافت کړو، نظام چلولو، غریب له حق ور کړو، انصاف راوستو، عدل نظام راوستو. د دې وجه پورا دین کې داخل شي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مکوئ د شیطان، اطاعت مکوئ د شیطان. د شیطان په قدمونو پسې مزه. نو شیطان قدمونه سدي، د دې تفصیل موږ مخکې تیر شوی آیاتونو کې کړو چې د معاشري هر رسم او رواج چې هغه د دین اسلام کې داغي هیڅ اهمیت نه وي، هغه باندې مو تعالی عمل کوو، دا شیطان قدمونه دي، دا رسم او رواج شیطان جوړ کړی، دا بدعت شیطان لاري دي، په دې باندې چې انسان رواني دي، د شیطان بندگی کوي، لګیاري او د شیطان عبادت کوي. او دویم سیکولر نظام، لیبرل نظام، روشن خیال نظام، مغربي نظام، دا سپورټ کول او په دې باندې تلل او په دې باندې ایمان او اعتقاد لرل، دا د شیطان لارې دي او په دې باندې الله وايي مزه د شیطان تابعداري مکوئ. دا ټول نظامونه د اسلام خلاف او د اسلام د مقابل کې جوړ شوي دي، لہذا د دې پیروي